او نن به کورنار اپاسی اے ناسونتا اے د سپیو د خنزیر عمر مختی نیولې دی ساقي جان باندې نومېږي قسم دې مخې وګوره د هغه د خنزیر او د هغه په مخ کې فرق نشته لعین انسان دی او رزیل انسان دی خبیث دی او دوس دی ګیا ګزره چې په انسانانو کې ګوري دا ساقي جان وګوره قسم دې خدای مخ مسه کړی دی دې مخ راواړو د بیزو غوندې د شادوګانو سې د خنزیرانو سې د اسخا مخې نیولې دی اوږد مخې د بدرنګه ګیا ګزره ذلیله خبیثه رزیله او درنده بندرې ما وی که علما درنه قطع شو بیا به ته د څاروو سره بدکارۍ کوې محترم او دې نه کتل چې په یورپ کې یو افغاني ګیر شو ویره چې د چیلې سره بدکاري کړې ده بیا به ته سپي نه پرېږدې سپو سره به بدکاري کوې بیا چیلې به نه پرېږدې چیلو درندګانو ای تا نه به درنده ښي چې هغه بل درنده په بل نسل انسانه ته به په درندګانو سورېږې وجه څه ده علماء ته د لاس واچو الله وی داسې به دې ذلیله کړم داسې به دې رسوا کړم چې د راروان نسل دپاره به دې د عبرت نشانه وګرځوم یا به دې د سپي سره په بدکارۍ باندې مخ تور کړم یا به دې د چیلې سره په بدکارۍ باندې مخ تور کړم یا به دې د هلک سره په بدکارۍ باندې مخ تور کړم یا به دې د اجرا سره ګیر کړم مه کوه علماو پسې بدې بدې محترمو یو جمله وایم چا چې علماو پسې غپلي دي جملې ته سخت الفاظ به یې زما نن په منبر کمپرومایز والا خبره نه کوم چا چې په علماو پسې غپلي دي هغه تر مرګه پورې بیا غپ غپ کړي وګوره د مناظر احسن ګیلاني یو عالم دی وګوره هغه وایي زه یو پړو مې واچو یو ځای کې کېناستم هوټل کې په سفر هم جلسې نه روانم ما وکتل موږ سره خوا کې یو کس دی 15 منټه پس پې د سپو سې غپ غپ کول نو موږ له حیا راله موږ که دا موږ پسې غاپي توجه شته دې جملې ته مې الفاظ خو بد نه لګېږي توجه ډېره غواړه ما وی که دا موږ پسې پیښې کوي چې غپ غپ کوي ما تاسو که د هوټل والا دا بیرنه دا ولې دی دا کار کوي ما ته وی حضرت دلته چې کله د پاکستان د تحریک د آزادۍ علماء تحریک چلو نو یو جمله ویم محترمو علما چې خبرې کوي دی کې به حکمت درنده به راپاسي د خنزیر غوندې د اسخاب پلید مردار شکل به یې نیولي او غاپي به مناظر احمد ګیلاني وی قسم دی ما وی که موږ پسې غاپي ما وی دا ولې غاپي ما ته وی د حسین احمد مدني رحمت الله علیه جلسه کې تحریک آزادۍ د پاکستان په سیاسي بیان کې د سټیج ته وخته حسین احمد مدني ته وی څه د سپو غوندې غاپې پکې یوه میاشت نه وه تېره خدای د ده ژبه مسه کړه مخې وله مسه کړه د ټوله زندګي خبرې نشي کولی د سپو هسې غاپي محترم دا ولې علماء پسې خوله وازه کړه الله وی ته علماء پسې خوله وازې او یو بله جمله ویم ناشنا ویم نم د اورېدلې الله وی چې دنیا کې چاته د قهر په نظر باندې وګورم مؤمنانو تاسو ته وایم زما اواز به په میډیا روسیانو ته رسي زما اواز به په میډیا درندګانو ته رسي زما اواز به هغه افرادو ته رسي چې ټوله زندګي د هلکانو سره لواتتې کړي دي علماو پسې لګیا دي بد مرګ به دي بر تموتون فیما تعیشون وتقومون الله وی چې د قهر په نظر دته دنیا کې وګورم نو ستا خوله به د عالم پسې اوس پړم بس دا د زه ذلیله کوم په دنیا کې توجه شته دې جملې ته الله وی چې زه دې ذلیله کومه نو ستا ژبه به په عالم پسې ډایرکټ کم نو د ذلت اعلان به زه ستا په دنیا کې وکم مرګ به دې بدي محترمو مرګ به دې بدي محترمو په جومات کې تماله راکې 6,000 روپۍ تاسو وایي په 6,000 روپۍ باندې د نسواري د میاشتې کار کېږي مونږ سرکاري نوکري کولی شو نه کوو روزګار کولی شو نه کوو د دنیا په هر څیز باندې مونږ چې دی نو پوره پوره یې کولی شو خو کوي نه ولې نه کوو تیاره مو خوښه ده زما محترمو په جومات کې تماله راکې 6,000 روپۍ تاسو وایي په 6,000 روپۍ باندې د نسواري د میاشتې کار کېږي زما او زما د بچو زما د پوره چې دی نو د کور سټه په څه په 6,000 روپۍ وچلېږي زه خو دې ملګرو ته اکثر ویم چې خپل روزګار کوئ حلال کاروبار زما محترم و ربي رسول الله مبارک د صحابو فضیلت ذکر کړی رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله داسې خلک ته چې د هغې روزګار او د دنیا محنتونه د الله د ذکر نه منې کوي ها د هر یو څیز دپاره ټایم پکار دی رزق دکان نه ورکې دوکري نه ورکې رزق الله ورکې دا به مونږ خپل ایمان جوړو خو نه اسباب چونکې مونږ په دنیا کې نو دارالاسباب کې اسباب به اختیارو د هغې دپاره اوس که اسباب اختیار نه کړو زما محترمو نو بیا به خلک تپوس کړي چېرې مولي صاحب کاروبار دې هم نشته دی دومره خرچې د کم ځای نه کېږي
کېدای شي یو محبت کوونکی راشي د میاشتې چې دی نو څوک څونه تنخواه اخلي او هغه ماله روزانه دومره راکړي نو نظام دی چلیږي به او د هغه په زړه کې ما ورته نه دي ویلي الله والا زړه کې اچولي دي لیکن زما محترمو ډېرې خبرې به بیا راځي مخې ته دې د وجې نه زما محترمو دې موقع نه مونږ او تاسو فایده واخلو علما کرام نور هم را روان دي زما خو دونه خبرو ته اراده نه وه انشاءالله چې مونږ او تاسو د دې خپله قدر وکړو ماحول ورته جوړ کړو خپل چې دی نو وختونه وله ورکړو که دوی په نورو څیزونو کې زمونږ او ستاسو نه که پټو کې مصروفه شو په مدرسو کې مصروفه شو بیا مونږ له ټیم نه وباسي بیا به خفګانونه کوو سبا چې بی ټیم ورسره نشته یا نه راکوي نو دا به مونږ او تاسو د خپلې سستۍ د وجې نه کړي دې د وجې نه زما محترمو دپاره چې دی نو ماحول جوړ کړو ټیمونه والا مقرر کړو کوم ضرورتونه او اسباب د ضرورت دي د هغې انتظام ورته وکړو مثال په طور باندې استاد چې دی نو ټیم مقرر کړو هلکه عمر طاهر الله مولي صاحب ته به سهار د 8 نه د 9 پورې دلته کې درس کې که څوک راځي او که نه راځي زما په کور کې به ماحول لوسپیکر انتظام ورته وکړو هر څه وکړو